أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. محترم حاضرینو، دا اللہ کرم او دا اللہ احسان دے چنن پدی مدرسہ کی دیر طلباء اغا فارغ شوی چا تجوید کے چا کتابونه ویلی چا قرآن کریم حفظ کړی دا غیلا او دا غی مشرانو لا خپلوانو لا مبارکی ورکوم. الله دې دغه کورونه د خیر او د برکتونو نه ډکي. وختي زه چې کله د مدرسې ته رادننه شوم نو زمونږ محترم رور مولانا سمیع الحق سے بیان کو ما ته یو حیات شو. زوړو کې ما شیخ القرآن نور الله مرقده سرا په خور تراغلم نو منګه شاغرای جمعه تلاړو پاشاغرای جمعه کې د مولانا سمیع الحق سے نیکو شیخ القرآن هغه ته راځه ز پلوسای ته زم چې دواړه لاړ شو نو ورته ویل یزام سار علمه همسای راواغستا او شیخ القرآن سره په گاڑی کې کېناست. موږ درې واړه گاڑی کې ناستو او دې پلوسای ته رالو. ای اول بیانو کو بیا شیخ القرآن نور الله مرقده تفصیلی بیانو کو او بیا موږ واپس لاړو. ما تا حالت رایات شو چیاه وقت داسې و چې اشغرای مولانا صاحب شیخ القرآن نور الله مرقده او زه وړوکی منګ راغلی و حاجی عبدالله صاحب او نور مشران مرګری و او نن د اشغرای مولانا صاحب نواسه او زه دواړه راغلی وو. دا سلسله روانه ده او دا به انشاءالله روانه څنګه موږ دا خپلو مشرانو په نقش قدم باندې روان یو نو الحمدلله ثم الحمدلله د پلوسای مرګري ایوم دا خپلو مشرانو په نقش قدم باندې چې هغه د قرآن او سنت خدمتو نو په هغه طریقه باندې روان دي او الله دې همیشه لپاره آباد لري. په دنیا کې دوه رشتې دي، یو رشته چې هغه د ویني هغه د نسبي یا د خپلوالۍ او یو رشته چې هغه د عقیدې او د عملي. دا دواړه خواږي رشتې، دا د مینې رشتې، دا د محبت رشتې، که هغه د نسب رشته وي د وینې رشته وي د پنسي او د پټکي رشته وي او که د عقیدې او د عمل رشته وي. خو کومه رشته چې هغه د عقیدې او د عملي نو ډېره مضبوطه وي پاغه رشتہ باندې چې هغه د وتره چلای مهلا ولا او سړی راغی د چې هغه تاو قتل وای په ځای باندې پرې خود او حضرت سعد نه بل طرف ته مخ واړو او بل طرف ته جنگ شروع کړ. دا سړی بل طرف ته تراتاو شو. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ چې هغه تاو قتل
نظر تینا مخبل طرف تواړو او بل خوای تورا چالو دا سړی بیا راتاو شو دی بل طرف ته حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ چې بدریم ځالوی نو هغه ته وایي ته پوهه نشوې ما دې دومره لحاظ وکړ او بیا هم ته د نبي علیه السلام مقابله کې ماله مخې له راځې او چې ګزار یې پرې وکړ نو هغه سړي نه سر و د هغه سر لرې پرېوته او تنه یې د حضرت سعد په خپو کې پرېوته چې پته ولګي حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ پلار و ورته وی نسب خو مې تا سره شته رشتہ مې در سره شته خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقابله کې ته ماله مخې له ولې راځې دا رشتہ چا د علم رشتہ یي هغه د عقیدې رشتہ یي هغه د عمل رشتہ یي نو ډېره مضبوطه ده او ډېره بالا او ډېره بهتره ده ما چې کوم صورت ولوسته په دې کې هم الله رب العزت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د نسب د رشتې ذکر کوي یو غا دا هغه نسب دی دا هغه رشتہ ده دا هغه تره دی دا هغه تندار ده او بل طرف ته دا عقیدې او د عمل خبره ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر ابو لهب چې اول نبی علیہ السلام پیدا شو هغه وینځه آزاد کړي و دوره خوشاله او خپل واره باندې چې زما پس مرګي واره وشه نو هغه وینځه آزاد کړي او ډیر خوشاله و صہیبه دا وینځه او هغه وخت وینځه آزادول غلام آزادول دا یو لوی خیراتو و چې کله هغه تابعدار د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو قرآن کریم کی اللہ مستقل صورت راونے گا تبت یدا ابی لہب و تب تبادی شلاسون دا ابو لہب و تبادی وی ما اغنا عنہ مالہ وما کسب فائدہ ورنکڑا دنا دا مال آواز گٹلیو یواز اغنا خزے عمر سرا ذکر کڑا او تر قیامت آداغی ذکر بکی دیو جو شاعر وی آل النبی اتباع ملتی من العاجم والسودان والعربی آل پیغمبر آغا سوکی چاد آغا تابداری کاغذ آجم نئی کاغذ عرب نئی لو کان آلہو اہل قربتی فلیصلی المصلی علی الطاغی ابی لہبی کال پیغمبر آغا سوکو شاگرد آغا خپلی داغا رشتہ داری نو بیا ہوا ابو لہب باندې هم درودونه وایي نو خلق ځان له خپلوان ډېرئ رشتہ دار ډېرئ عزیزان ډېرئ خدا رشتہ دار خپلوان دوستان چې ډېرئ نو یو هغه په ورکړه راکړه باندې کېږي یو کور کې واده وکړي یا یو کور کې جنای ورکړي یا خاندان کې بچی پیدا کی او رشتہ ډیریږي یو رشتہ د عقیدې او د عملی د عقیدې او د عمل رشتہ په دوه سيزونو باندې زیاتیږي او دواړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پریخولي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما تاسو دو سيزونه پریخولي ما تمسکتم به ما لن تذلوا ترڅو چې تاسو یې باندې مانګول لګولي نو خطا ونه شي یو د الله کتاب او دویم زما سنت چې تاسو د الله کتاب او سنت پیغمبر باندې مانګول لګولي نو چاره باندې خطا کیږي او دیو جنا دا دو سيزونه یو د الله کتاب او دویم سنت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې چې کومه رشتہ زیاتی کوم تعلق زیاتی کوم مینه زیاتی
نو دا تعلق او دا مینا پاغبل رشتہ باندې نه زمونږ اساس هم دغه تعلق دی چې د خدای کتاب او سنت د رسول الله سلام یو زمانہ یو دور داسې و چې د الله کتاب شاته غورځولی شوی و هغې ته څوک اوزګار نه و وخت ورڅخه نه و دوره به یې راواغست چې مړي سره به یې کټ کې کېښوده دوره به یې راواغست چې د څښاک ګوړې او صابون سره به یې ایښی یا دوره به یې راواغست چې ناوې له به یې قرآن په لاس کې ورکړه چې بختوره شي د قرآن زده کړه نه وه د قرآن ښودل نه و د قرآن ویل نه و او که چا به قرآن راواغسته فتوا به وشوه چې سوال سلم یې نه کړي نو هغه قرآن نشي زده کولی شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه چې کله د قرآن کریم ترجمه ولیکله نو په هغه باندې فتوې وشوې چې د قرآن ترجمه یې په بله ژبه کې لیکلې ده دې وجې نه دی کافر دی شیخ القرآن الله دې پرې رحمتونه ولیږي سن 1964 کې د مردان ډي سي وغوښته نور ملیان هم راغلي وو په هغې کې ډېر اوږد بحث وشو ملیانو ډي سي ته ویې دی زموږ یو خبره ومني موږ د ده ټولې مسلې منو ډي سي ورته ویې دا یو خبره خو منه شیخ القرآن ورته ویې کومه خبره دی دې ووایي نو هغې ورته ویې دی دې امیانو ته قرآن نه ښیي موږ د ده ټولې مسلې منو خو دی دې امیانو ته قرآن نه ښیي ډي سي زما والد صاحب ته وکتل وی دا یو خبره یې ومنه ستا ټولې مني زما والد صاحب ورته ویې الله وی هو الذی بعث فی الامیین رسولا الله هغه ذات چې امیانو کې پیغمبر را لېږلی یتلو علیهم آیاتې چې دی باندې آیاتونه ولولي قرآن او سنت ورته وښیي او دی ما ته وایي چې امیانو ته قرآن مه ښیه وی په دې د ملیانو عزت کمیږي نو دی د امیانو ته قرآن نه ښیي لوی جرم په دې ملک کې دا و دا نور خاصه بانه جرم داو چې امیانو ته قرآن ښیي او چې کله دی په قرآن پوه شو نو بیا یې موږ نشو والی موږ یې نشو خوړی دا الله احسان و قرآن نن خلکو زده که امیانو زده که نارینه زده که زنانه زده که او د قرآن کریم درسونه عام شو دا دا الله احسان دی نن قرآن کریم ښودلی شي او قرآن ویلی شي بله مدرسې درسونه دي یو د هغې نه دا ځای دی چې دا زموږ ډېر پخوانی او زوړ ځای دی زموږ هر وخت زړه غواړي چې دلته راشو خو څه مصروفیات ډېر شي او څه طاقت کمیږي ورنه زمونږ هر وخت زړه غواړي چې موږ دې ځای کې حاضري وکړو کار هم زیات شي منډې هم زیاتې شي سهار نه شورا وه اوس دا پروګرام دی بیا بل دی نو هغې له هم ځان رسولي وخت هم کمي د دې وجې په دې لږ بیان اکتفا کوم او انشاءالله که ژوند او خیر وي زه به بیا راځم بیانونه خاصم زمانه مخکې مولانا سمیع الحق صاحب تفصیلي بیان وکړ زمونږ د پېښور امیر مولانا امیر جان صاحب تفصیلي بیان وکړ او که ژوند وي انشاءالله زه به بیا راځم او بیا به تفصیلي بیان کوم الله دې ما او تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دعا وکړئ استغفر الله دا سوره بچو چې دې ځای کې قرآن کریم زده کړی دی چاته سندونه میلاو شو الله دې هغوی کورونه د خیر او د برکتونو نه ډک کړي دا کوم ملګري چې دا مدرسه چلوي الله دې د دوی مالونو کې کورونو کې برکتونه واچوي الله زمونږ ټولو نه هغه اعمال څرګند کړي چې زمونږ رب یې زمونږ نه رضا شي
سوره مشران شای په دې کلی کې د قران او سنت د توحید او سنت خدمت کړي دعا وکړي چې الله دا غي قبرونه منور کړي او الله ول جنت الفردوس ورکړي چا چې موږ له قران او سنت په لاس کې را کړي الله دا غي قبرونه منور کړي الله دا کله د فتنو او د مصیبتونو ساتي الله دې زمونږ د عمل د فتنو او د مصیبتونو ساتي الله دې په صحیح او نیکان حاکمان مسلط کی الله دې موږ د ظالمانو حاکمان نه پامان کی الله دې مسلمانانو ملکونو کې امن راولي خصوصا زمونږ د ملک پاکستان الله دې د امن ځای وګرځي او الله دې په موږ هغه حاکمان راولي چې په زړونو کې د دې قوم غمي د دې ملک غمي او د دې ملک خیرخواهانی دا مدارس او دا ځایونه دی الله همیشه د پر آباد لري سوره مرګري چې تکلیف کړي دي ځای ته راغلي دي الله دې ول اجر عظیم ورکي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.